یو واقع لیکلی د په مناقب د امام صاحب. د امام صاحب په مناقب باندې ډیر کتابونه لیکلي او شوافیو او حنابلو نور مسالک والا لیکلي. یو واقع لیکلی دی چې یو ځل امام ابو حنیفه رحمه الله د شپې به ولاړو الله جل شانه ته په مونځ باندې او د ورځې درس و تدریس او دغه استنباط د احکامو، خوب یې ډېر کم، قیلولې په وخت کې به یې د غرمې خوب کولو لږ ساعت. کور یې و په دویم چت کې. یو ځل یې چې لاړو نو بهر ورې کولاو کې یو سړی دی، ورته وایي خیر دی. هغه ورته وایي یوه مسلې تپوس مې دنه کولو. دی ورته وایي چې وایه مسله مې هېره شوه چې تا ته مې دروازه وټکوله او ته راکوزېدې نو زما هېره شوه. امام صاحب ورته وایي زه یاد یې که نو بیا راشه. وایي ښه. سړی هم روان شو. امام صاحب بیا راله کور ته. چې څنګه پرېوتو اړه خلانو لګوله چې بیا ډز 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 ور وټکېدو. که مونږ وې نو لومبیا خو مو څوک استول نو ور به مو بند کړو. بیا به مو ورته څومره سپک ویلي. بیا راکوز شو امام صاحب او ټوله ورځ سبق یې ویلی او د شپې چې کوم دی نو د شپې به مې شپه ویښه وه اکثر. راله ورته بیا یې ورلر کړو هماغه سړی دی. ورته وایي خیر دی. ورته وایي چې هماغه مسلې پسې راغلی یم، مسلې تپوس دنه کوم. وایي وایه. وایي ته چې دې سړو ته راکوزېدې نو رانه هېره شوه. امام صاحب ورته وایي چې زه ښه ده یاده یې که بیا راشه. بیا لاړل واپس دواړه. امام صاحب چې رالو پرېوتو بیا ډز ډز ور یې وټکول. بیا راکوز شو. چې کله رالو ویې کتل هماغه سړی دی. ورته وایي وایه. هغه ورته وایي چې تپوس مې دا کولو چې سړی قضای حاجت وکړي نو هغه تراخی که خواږی. امام ابو حنیفه رحمه الله نه خندا نه غصه نه سپک چې دا تپوس دی چې ته یې کې. ورته وایي چې تازه نه خواږی او چې وخت پې تیر شي نو بیا خوږوالی ختم شي. هغه سړي پې سترګې راویستې غصه شو. ورته وایي دا دی د کوم ځای نه دا خبره جوړه. امام صاحب ورته وایي چې تازه نه مچان پې کښېني او په کوم څیز چې مچان کښېني نو په هغې کې خوږوالی او چې وچ شي بیا پې مچان نه کښېني. هغه سړی زر رالو د امام صاحب لاس یې واغېښتل او ښکل یې کړ. په سترګو کې اوښکې راغلې. ورته وایي چې ما معاف که. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي چې ما تا خو زما په باره کې څه جرم خو دې نه دی کړی. ورته وایي چې نه ما تا ته بې ځایه تکلیف در کړو ډېر او زما د فلانکي سره د هغه سره جګړه وه په دې خبره چې دغه وخت کې زیات صبر او حلم او تحمل په چا کې دی. هغه راته حضرت سفیان رات کړو. ما ورته سفیان یادولو هغه ته یاد کړی وي. ما ازمیخ دپاره زه راغلی وم. ما یې چې ستا امتحان واخلم زه وګورم چې واقعتا دغسې دا و که نه. خو ما ومنله چې الله جل شانه تا ته قوت برداشت درکړی دی. د علماو دپاره دا ډېر زیات ضروري وي. نن سبا چې مونږ د چا سره معمولي فروعي اختلاف په یو مسله کې نو بیا تحقیر او توهین او کنځلې او مشرانو پسې بدرت زه ستا د فلانکي داسې ستا د فلانکي داسې او تحقیر او توهین دا حرام دی. یا الله. رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يتوضأ من بئر بزاع فقيل يا رسول الله انه تلقى فيها الجيف والمهايس فقال ان الماء لا ينجس. نن دا یو بله خبره ده. هغه دا چې احناف او امام ابو حنیفه رحمه الله او دا هغه چې څومره په مسلک باندې دي د دوی مستدلات ضعیف روایات دي، کمزوري. د دوی په مقابله کې نور د صحاح او د اصح روایتونه استدلال کوي او د دوی روایات ضعیف وي او کمزوري روایات وي. او بعضې د فقه خطابونه خصوصا په هغې کې جزئیات شته او د مستدلاتو یې پته نه لګي وي.
نو دا یو اشکال اعتراض دی چې د ضعیف روایاتو نه دا خلک استدلال کوي. د هغې جواب یو خدا دی چې تاسو ته په خپله په ترمیزي کې انشاءالله او دلته په تحاوي کې هم دا راشي بحث او بیا په احادیثو باندې بحث کول په اعتبار د صحت او د ضعف سره په ترمیزي کې په خپله امام ترمیزي رحمه الله هم کړی دی. نو فردن به تاسو ته روایات مخې ته راځي او په هغې باندې خپله کلام هم شوی دی. په هره مسله کې دغه بحث شوی په احادیثو باندې. دویمه ده امام عبدالوهاب شعرانی رحمه الله بل کتاب کې راوړي دي المیزان الکبرى چې امام ابو حنیفه رحمه الله هغه به ړومبې د مسلې دپاره استدلال کولو د قرآن کریم که قرآن پاک کې به نو بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث. صحاح روایات او که صحیح روایت کې به مسله نه وه نو بیا حسن او که په حسانو کې به نه وه نو بیا هغه ضعاف چې د هغې مجموعه په درجه د حسن کې د مستدلات دي. دا امام عبدالوهاب شعرانی رحمه الله وایي. او کوم سړی چې په یو فن باندې پوهېږي نو وینا د هغه معتبر وي. زما استانه هغه دا وایي د امام صاحب په باره کې. د امام صاحب خپل قول هم دغه دی. دویم دا چې د تضعیف او د تصحیح دا حدیث صحیح دی دا ضعیف دی د دې څه اصول او ضوابط دي. داسې نه ده چې یو سړی راپاسي او هغه وایي دا روایت ضعیف دی دا صحیح دی خپل یو دلیل وړاندې کړي هغه وایي صحیح نو هغه به صحیح وي د ټولې دنیا په وړاندې او دی یو روایت ته ضعیف وایي نو هغه به ضعیف وي. د هغې اصول دي ائمهو دا منضبط کړي دي او په دې باندې د تضعیف او توثیق په بحثونو کې او جرح او تعدیل کې مفصل تفصیلات او کتابونه لیکل شوي دي. تصحیح او تضعیف د روایاتو باندې خو یو څو خبرې زه تاسو ته وړاندې کوم دا ذهن کې کینوئ. لومبۍ خبره خلک دا کوي د بعضې خلکو په ګمان کې دا ده چې امام بخاري رحمه الله او امام مسلم رحمه الله د صحاح روایاتو حصر کړی دی په خپلو کتابونو کې. امام بخاری رحمه الله صحیح روایات جمع کړي دي په کتاب کې صحیح بخاری کې او امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې صحاح روایات ټول جمع کړي او د دې خلکو دا ګمان دی چې د دې دوو کتابونو نه خارج چې کوم نه څومره روایات دي ټول کمزوري ځکه چې ته یو مسله بیان کړو دی وایي دا حدیث په کوم ځای کې دی بخاری کې شته چې بخاری کې نه وي نو بیا نه مني دا په مسلم کې شته چې په مسلم کې نه وي نو بیا نه مني. حالانکه دا خبره غلطه ده چې امام بخاری رحمه الله محصور کړي دي صحاح په خپل صحیح کې ډېر حدیث صحاح روایات د امام بخاری رحمه الله نه پاتې شوي په خپل امام بخاری رحمه الله وایي چې ما ټول صحیح روایتونه یعنی چې کوم صحیح روایتونه هغه ته را رسېدلي د هغې په باره کې هغه وایي چې څومره صحاح روایات دي هغه ټول ما په دې کتاب کې نه دي راوستي د هغې یو غټه حصه ما نه بهر پاتې شوي ده. دا هغه احادیثو په باره کې وایي چې کوم امام بخاري رحمه الله ته معلوم و. بیا چې کوم احادیث امت کې نور محدثین او علما او هغوی ته و امام بخاري رحمه الله سره نور راغلي او په خپله د دې هغه روایات خارج پاتې شوي دي نو هغه د صحاح نه ووتل. نو دا خبره ټیک نه ده چې هر یو حدیث چې هغه په صحیح بخاري کې نه وي یا صحیح مسلم کې نه وي نو دا ضعیف دی او کمزوری دی او قابل استدلال نه دی. دا ټیک نه ده. ډېر روایات یو غټه ذخیره چې هغه د بخاري او د مسلم نه بهر ده او هغه صحاح دي. دویمه دا خبره چې کوم یو حدیث په صحیح بخاري کې صحیح مسلم کې نه وي نو هغه په اعتبار د سند سره او په اعتبار د صحت سره دا کمزوری دی کم دی د هغه حدیث نه چې کوم په صحیح بخاري کې دی. دا هم ټیک نه ده. بلکې کله داسې وي
چې د صحیح بخاری نه علاوه په بل یو کتاب کې یو حدیث وي او هغه په اعتبار د سند سره قوي وي او مضبوط وي په صحت کې په نسبت د هغه حدیث چې کوم صحیح بخاری کې دی. علامه عبدالرشید نعمانی رحمه الله اوسنی عالم دی په کراچۍ کې او ابن ماجه په ابتدا کې مقدمه لیکلې د ما تمس الیه الحاجه لمن یطال ابن ماجه پاغه کې هغه یو څو هغه احادیث د ابن ماجه هغه روایت راغون کړي چې هغه په صحت کې د امام بخاری رحمه الله د احادیثونو د هغې درجه اعلی ده او ډېر اوچت دي په اعتبار د سند سره او دي د ابن ماجه روایات او ټول محدثین د هغې په باره کې دا وایي صرف هغه نه. نو دې نه معلومیږي چې دا خبره درسته نه ده بلکې یو سړی د یو روایت نه استدلال کوي او په صحیح بخاری کې هغه نشته دی هغه روایت صحیح وي. دویمه دا یو خبر دا شو. دویمه خبره دا ده چې د تضعیف او د تصحیح د روایاتو دا فن او دا کار د هر چا نه دی، دا لوی کار دی، دا څه معمولي وړوکی کار نه دی. دې دپاره لکه څنګه چې د اجتهاد دپاره د څو علومو شرط دی دغسې د ائمو په نږدې باندې یو حدیث ته ضعیف ویل یا صحیح ویل د دې دپاره د علومو شرط دی او د دې دپاره شرایط دي او هغه په کتابونو کې درج دي. تر دې چې یو عالم د ابن صلاح هغه یو کتاب لیکلی په اصول حدیثو کې مقدمه ابن صلاح هغه وایي چې د 15مې صدۍ نه وروستو یو کس ته دا حق نه دی حاصل چې هغه د یو حدیث مبارک ووایي چې دا ضعیف دی یا صحیح دی او مخکې په هغه حدیث باندې کلام چا نه وي کړی یا بل شان شوی یو دی خپل طرف نه وکړي. اگر که دا کول د هغه ائمو رد کړی دی چې نه د 15مې صدۍ نه پسم یو کس چې هغه په دغه درجه کې وي هغه د یو حدیث مبارک د تضعیف او د تصحیح قول کولی شي. او په دې اوسنو تېره شوو عالمانو کې د شان مرشاه کشمیري رحمه الله په باره کې علما وایي چې الله جل شانو هغه ته دا استعداد او صلاحیت ورکړه خو د هغې دپاره خپل شرایط دي. دویم دا چې یو حدیث دی د هغې په باره کې مختلف اقوال دي، بعضې وایي چې دا صحیح دی بعضې وایي ضعیف دی. دا دوه شوې. درېیمه خبره دا ده چې د یو حدیث په باره کې اقوال مختلف دي، بعضې په هغې باندې حکم د ضعف لګولی بعضې د صحت. د دې به څه کېږي؟ د هغې دپاره یو درې ضابطې دي. یو دا چې یو کس قول کړی دی چې دا حدیث صحیح دی لیکن دغه کس د اصول حدیث د ائمو په نږدې باندې متساهل دی او بل کس قول کړی د هغې حدیث د ضعف او د ائمو په نږدې باندې هغه کس محتاط دی، هغه د احتیاط نه کار اخلي او د تساهل نه کار اخلي. نو د دې محتاط قول باخلو د هغه متساهل نه. لکه حاکم رحمه الله هغه د یو حدیث مبارک وایي چې دا صحیح دی، او یا ابن حبان رحمه الله، علامه ذهبي رحمه الله د هغې حدیث مبارک وایي چې دا ضعیف دی. نو په دې دواړو کې حاکم متساهل دی او ذهبي محتاط دی. نو ائمه د حدیث وایي چې د محتاط علامه ذهبي رحمه الله قول باخلو. دویم دا چې یو کس په هغې وینا کې مثلا چې څوک وایي چې دا ضعیف دی کمزوری دی او قابل استدلال نه دی، هغه کس متشدد دی. او دویم کس هغه دی چې هغه معتدل دی، په هغه کې اعتدال دی. لکه امام ابن جوزی رحمه الله د یو حدیث مبارک وایي چې دا ضعیف دی کمزوری دی قابل استدلال نه دی، او علامه ذهبي رحمه الله او حافظ ابن حجر رحمه الله دغه روایت په باره کې وایي چې دا صحیح دی. د ابن جوزی رحمه الله قول بناخلو
او د زاهبي او د ابن حجر رحمهم الله دا غي قول باخلو ځکه چې دا دواړه معتدل دي په مقابله ده د دې لپاره ائمه هغه محدثین دا غي طبقات جوړ کړي چې په دې کې دا متشدد دی او د په زمانه کې دا معتدل دی دا متساهل دی او دا محتاط دی درېمه دا که چېرې په دې کې دواړه برابرو دواړه په یو درجه کې دي محتاط دي او معتدل دي او د یو قول د صحت دی او د بل قول د ضعف دی اوس بس کو بیا په دې کې دلایل ته کتې شي چې د کوم یو کس دلایل قوي دي او مضبوط دي نو دا غي اعتبار دی که قائل د ضعف داغه دلایل قوي نه داغه قول باخلو او که قائل د صحت دلایل قوي نه داغه قول باغشته شي خو دغه دلایل ته کتل او په دلایلو کې غور او فکر کول او د دې تحقیق کول د قوت د ضعف په اعتبار سره دا هغه شاکار دی چې څوک په دې فن پوهیږي چې کوم یو سړی په بیا نه پوهیږي هغه بس کوي بیا دلایلو کې غور او فکر کول او د دې تحقیق کول د قوت د ضعف په اعتبار سره دا هغه شاکار دی چې څوک په دې فن پوهیږي چې کوم یو سړی په بیا نه پوهیږي هغه بس کوي بیا هغه یو عالم پسې شي چې د پزړه کې کوم یو رااله چې دا قول زما په نزدې باندې ټیک دی دا قول لري والی نو دا درې مشو څلورمه دا چې حدیث په باره کې د تضعیف او د تصحیح قول دا اجتهادي امر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه د یو حدیث مبارک دا نه ویل چې دا صحیح دی دا ضعیف دی دا دی دا څومره اصطلاحګانې چې دي دا اجتهادي اصطلاح دي د اجتهاد سره تعلق لري مجتهد هغه دلایل ته ګوري او په یو حدیث باندې حکم د صحت لګي او بل مجتهد دلایل ته ګوري او په ماغه حدیث باندې حکم د ضعف لګي دا څه کې دي شي ځکه چې دا منصوص علیه امر نه دی دا مجتهد فيه دی د دې تعلق د اجتهاد سره دی دم اجتهاد کړی دی دم اجتهاد کړی دی دیو ته صحیح وي دیو ته ضعیف وي او د دې لپاره خپل اصول دي د اصول د لاندې اجتهاد کړی نو داسې کېدی شي چې یو حدیث ته یو مجتهد صحیح ویلی وي بل ورته ضعیف وي او کله چې د یو حدیث نه مجتهد استدلال کوي د خپلې مسلې لپاره نو دا استدلال د هغې مجتهد د حدیث نه دا نښه ده او دلیل ده چې د په نږدې باندې دا روایت قابل استدلال دی که چېرې قابل استدلال نه وی په خپله مجتهد دی نو استدلال به د هغې نه کولو اگر که صراحتا د هغه قول نه دی منقول دویمه دا چې د یو مجتهد خلاف د بل مجتهد قول په دغه معامله کې نه دی معتبر چې هغه ورته صحیح ویلي دی وایي چې نه دا ضعیف دی دا ومني او هغه ورته ضعیف ویلي دی وایي دا صحیح دی دا به زما سره مني ځکه چې دا مجتهد دی دا قول هم اجتهاد دی او هغه مجتهد دی دا هغه هم اجتهاد دی او د یو مجتهد قول دا حجت نشي ګرځېدی الزام نشي لګولی په بل مجتهد باندې دا څلور شوي پنځمه ده چې دا صحت او ضعف د حدیث په باره کې حکم لګول دا په اعتبار د سند سره د متن سره نه د یاد ساتئ د کوم یو حدیث په باره کې چې دا معلومه شو چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی نو هغه ټول یو شان دي ضعیف او صحیح بیا ټول یو شان دا مونږ ته او راتلونکي زمانه کې چې څومره خلک دي هغوی دپاره دا صحیح وي او ضعیف په اعتبار د سند سره رواتو ته ګوري په هغې باندې جرح او تعدیل کوي او د هغې د صفاتو په وجه باندې په هغې باندې حکم لګي چې څومره زمانه اوږدېږي دومره په سند کې روات زیاتېږي او چې څومره زمانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانې ته نږدې کېږي نو دومره په سند کې روات کمیږي کېدی شي چې مخکې امام په یو حدیث باندې د صحت حکم لګولی و د هغه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترمنځ په سند کې روات کم و وسایط کم مثلا 3 راویانو او 2 او په هغې کې یو صحابي دی او بل تابعي دی او بل تبع تابعي دی نو د دوی په باره کې تحقیق کول جرح او تعدیل له اسانه ده رستو بیا روات نور زیاتېږي په هغې کې د دوی نه رستو یو کس داسې رالو چې هغه ضعیف دی
مخکې امام په دغه حدیث باندې حکم لګولی و د صحیح، او وروسته یو امام مجتهد راځي او هغه حکم لګوي په دغه روایت باندې د ضعیف. دا کیدی شي مثلا امام ابو حنیفه رحمه الله چې په اتیم کال د هجرت کې پیدا شوی او په 150 کې وفات شوی دی، مخکې تیر شوی او صحابه موجود دي په دغه زمانه کې، دا هغه او د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترمنځ وسایت کم، او هغه په یو حدیث باندې د صحت حکم لګوي او تنه استدلال کوي. او امام بخاری رحمه الله چې ډیر رست راغلی د امام صاحب نه، دا هغه ترمنځ بیا وسایت سیوا شوي دي روات، او یو راوی راځي ضعیف او هغه په هغې باندې حکم د ضعف لګوي. نو په دې دواړو کې منافات نشته چې هغه ته استدلال کړی دی ته نه کوي، دی په اعتبار د سند سره کوي او د څخه سند داسې دی او هغه ورته صحیح وي په اعتبار د سند سره، او هغه څخه سند چې کوم دی نو هغه قوي دی او مضبوط دی. نو دا پنځمه ښه چې متقدم امام چې مخکې تیر شوی دی د هغه په نږدې باندې حدیث صحیح وي، او متاخر چې کوم وروسته راغلی دی د هغه په نږدې باندې ضعیف وي. نو دا نه ده لازم چې د په نږدې ضعیف دی د هغه په نږدې دماغه ضعیف وي او قابل استدلال نه وي، هغه ته استدلال کړی دی. بله خبره ده خبره ته غوږ کېږدي دا بیا وروسته ده. شپږمه ده چې کله یو حدیث صحیح وي او محدثین په هغې باندې حکم ولګوي چې دا صحیح دی، نو چې کله دا اصطلاح چانی ویلې نوی طالب وي د اولاد ثاني هغه ته وایي چې دا حدیث صحیح دی، نو د هغه مطلب دا وي چې دا غلط نه دی. چې د کوم یو حدیث په باره کې محدثین حکم د صحت ولګوي چې دا صحیح دی، د هغې دا مطلب نه دی چې هغه په نفس الامر کې او په حقیقت کې هم دغسې یقینا صحیح وي او په هغې کې هېڅ احتمال د خطا او د غلط نه وي. دا ټیک نه ده. کیدی شي چې په هغې کې احتمال د خطا او د غلط وي، د هغې روات ته کتل دي محدثینو هغه شان حکم یې پرې لګولی، احتمال د خطا پکې شته دا محدثین وي، او احتمال د غلط پکې شته، او کله کله مثلا داسې وي چې دا صحیح روایت دی او د قرآن کریم چې کوم اصول دي کلیات دي د هغې سره سمې نه خوري، او د دې روایت نه اصح روایات نور دي د هغې سره دا روایت متضاد دی، او چې رواتو ته یې ګورو ټول صحیح دي. نو بیا ائمه د حدیث وایي لعلت قادحة فيه، د یو علت قادحه او خفیه د وجې نه دا روایت پرېښودی شوی. نو دا لازم نه ده چې یو روایت اصولی او فنی اعتبار سره صحیح وي هغه په نفس الامر کې هم صحیح وي او بالکل د غلطۍ احتمال پکې نه وي، او د دې په مقابل کې یو روایت فنی اعتبار سره ضعیف دی نو هغه د په نفس الامر کې غلط وي او قابل استدلال نه وي. کیدای شي چې هغه روایت حقیقت کې هغه قابل استدلال وي، ځکه چې دا هم اورېدلي د الکذوب قد یصدق، یو سړی دروغجن دی مسلسل په مخه دروغ وایي، هغه هم کله کله رښتیا وایي. یو مثلا راوي ضعیف دی، کیدای شي چې هغه یو صحیح روایت نقل کړي، نو دا نه لازم چې دغه ضعیف راوي دی همیشه روایات ضعیف نقل کوي، په هغې احتمال د صحت شته. چې کله دا خبره وي ائمه اوس دغه ټایم کې ګوري په اعتبار د فن هغه حدیث ته، که څه وخت هم د دې صحیح حدیث په مقابله کې په دې کې داسې علت موجود شو چې هغې سره تضاد او تعارض راځي، نو دا صحیح روایت بیا پرېږدي. او کله دا ضعیف روایت مؤید بالدلائل الخارجیه نور دلایل سره د دې تایید کېږي، نو بیا داخلي د دې نه استدلال کوي ائمه. داسې کېږي لکه مثال تاسو ته په ترمیزي کې راشي، جامع ترمیزي کې انشاءالله امام ترمیزي رحمه الله په علل کې وایي، دا علل به انشاءالله وایو ترمیزي ثاني سره علل صغرا، چې زما په دې ټول کتاب کې چې څومره احادیث ما راوړي دي هغه ټول معمول بها دي او مستدل بها دي، ائمه نه استدلال کوي سوا د دوه روایاتو نه، چې هغه دوه روایات داسې دي دوه احادیث چې هغه ائمه چا د هغې نه استدلال نه دی کړی. دا امام ترمذي رحمه الله وایي. یو روایت کوم دی؟ یو روایت دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې امام ترمذي رحمه الله په جمع بین الصلاتین کې ذکر کوي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمائیں ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینة من غیر خوف ولا مطر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د ماسپخین او مازیګر مونځ جمع کو او د ماښام او ماسخوتن مونځ جمع کو په مدینه منوره کې
بغیر د دشمن د یاري نه او بغیر د باران نه د دشمن یاره وه نه بارانو او دا دوه موزونه د ماسپښین او مازدیګر جمع کړل او د ماښام او ماسخوتن جمع کړل. امام ترمذي رحمه الله وایي چې په دې باندې د چا عمل نشته ظاهري حدیث باندې. په دې حدیث کې هیڅ عذر نه دی ذکر شوی چې وجه څه وه، بلکې صفا وینا ده په مدینه منوره کې حالت د سفر نو من غیر خوف یره نه وه ولا مطر عذر نو اسم نو. ظاهر د حدیث خدا وایي چې د دواړه مونځونه په یو وخت کې کړي ماسپښین او مازدیګر او په مدینه منوره کې په حالت د اقامت کې او بغیر د عذر نه او په دې باندې د یو امام عمل نشته چې څوک په یو وخت کې دوه مونځونه جمع کوي. دا بحث به تاسو ته راشي انشاءالله. هغه د اعذارو سره د عذر د وجه نه، دلته کې څه عذر نشته. او احناف هلته به راشي چې هغوی په جمع فعلي او جمع سوري باندې حمل کوي چې یو مز مؤخر شوی دی بل مقدم شوی دی. دا په خپل ځای کې راشي. خو مقصد مې دا د امام ترمذي رحمه الله وایي دا چا نه دی اغوښتی ظاهر. بل روایت دی د حضرت معاویه رضی الله عنه نه په ابواب الحدود کې. حضرت معاویه رضی الله عنه فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. چا چې شراب وڅښل نو هغه په کوړو باندې ووهئ او چې کله په څلورم ځل باندې بیا وڅښي نو بیا قتل کوي. امام ترمذي رحمه الله وایي چې د قتل حکم د یو امام په نزدې نشته، په ظاهري حدیث باندې عمل نشته. نو دا دوه روایات داسې دي په اعتبار د سند سره په دې کې چا کلام نه دی کړی قابل استدلال دی. استدلال دی یو قسم نه کوي. معلومیږي چې نور دلایل خارجي داسې شته چې هغه د دې سره تعارض کوي یا اصح روایات د دې په مقابله کې دي. ائمه دا روایات پرېښودي. بل په ابواب النکاح کې امام ترمذي رحمه الله یو حدیث راوړی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه، صحیح روایت. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمائے رد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنته زینب علی ابی العاص بن الربیع بعد 6 سنین بالنکاح الاول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل لور مبارک حضرت زینب رضی اللہ عنہا دا واپس کا ابو العاص ابن الربیع ته شپږ کاله پس په نکاح اول سره. ابو العاص ابن الربیع دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوم او د پیغمبر علیه السلام مشر لور بیبي زینب رضی الله عنها په د باندې واده وه او دی هغه ټیم کې مشرک و. بیا وروسته دا حکم راغلو چې د مشرکانو سره نکاح نه ده جایز. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا دن را خلاصه که مدینه منورې ته راوسته، بیا وروسته دته واپس کړي ده. دا خبره خو یقینا ده، خو آیا په نکاح اول سره واپس کړي ده او که نه تجدید د نکاح او تجدید د مهر پکې شوی دی؟ نو یو روایت په دې مسله کې دا دی. عبد الله ابن عباس سے فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه نکاح باندې شپږ کاله پس بیا خپل لور واپس کا ابو العاص ابن الربیع. دې روایت په باره کې امام ترمذي رحمه الله وایي هذا حدیث لا بأس فی اسنادی. د دې په سند کې هیڅ څه نشته دی، لیکن عمل په دې باندې د ائمه نه دی. ولكن لا نعرف وجه الحديث. مونږ د حدیث په مطلب نه پوهیږو. امام ترمذي رحمه الله وایي دا نه دی اغشته ائمه تر کړی دی. نو د سند په باره کې وایي چې هیڅ خبره پکې نشته، ټول روایت صحیح او حدیث قابل استدلال نه دی. د دې په مقابله کې امام ترمذي رحمه الله دې پسې بل روایت راوړی دی په همدغه باب کې عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنکاح جدید و مہر جدید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل د غلور په نکاح جدید سره او په مہر جدید سره واپس. دا روایت د عمرو بن شعیب نه دی. امام ترمذی رحمه الله دی پسې وایي هذا حدیث فی اسناده مقال ولكن العمل على هذا الحديث. دا حدیث په سند کې مقال له متکلم فی روایت ته قابل استدلال نه دی، لیکن عمل لا ائمه په دې باندې دی. وهو قول مالک بن انس والأوزاعي والشافعي واحمد واسحاق. د ټولو ائمه نومونه ذکر کړي
امام مالک رحمه الله هم دا وایي او امام شافعي رحمه الله هم وایي، امام اوزاعي رحمه الله هم وایي، اسحاق ابن راهوی هم وایي، احمد ابن حنبل هم وایي، او د امام ابو حنیفه رحمه الله هم دغه مسلک دی. دا نمونه ټول ذکر کړي، حالانکه دا روایت امام ترمذي رحمه الله